بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن أوسوق دعغ كسو يرغبو چه اعراض بوك عن ملة إبراهيم دا دين دا إبراهيم عليه السلام نا إلا مگر من آسوکو صفح نفسه چه قمقل کو خپل ځان ولقد استوفیناه فتحقیق سرا غوره کړو مونږه د ابراهیم علی السلام په دنیا کې وانه فی الاخرة یقینا د ابراهیم علی السلام په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحین نه ده اذ او یاد کا وقال له چویل ابراهیم علی السلام تا ربه رب ددا اسلم تابشا قال انویل ابراهیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین ما غاړی خدا د پار د رب العالمین ووصى بها او وصیت کړه بها په دې کلمه د توحید او ابراهیم علیہ السلام بنی خپل اولاد تا ويعقوب علیہ السلام به هم وصیت کړه او وصیت دار یا بنیا اے زما اولاد ان الله یقینا الله تعالی استوفا لكم الدین ورکړه دې تاسو د پار دین فلا تموتن بس تاسو له دې مرګ ناراضه الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړې خوستون کیئ ام کنتم شهداء آیا وای تاسو حاضر اس پاوکی حضر یعقوب الموت چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا وخت د مرګ یا علامات د مرګ اس پاوکی قالا چې ویل بنیه خپل اولاد تا ما تعبدون من بعد تاسو به د عبادت کوئ ورستی زمانہ قالوا نؤول نعبد الهک و اله آبائک من با بندگی کو استاد الہ او د الہ د پلارانو استاد ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام الہ واحد چې د دې ټول الہ معبود یو ونحن له مسلمون او مونږه د الله طرف ته غاړې خوستون کیو تلک امه دغه د پیغمبرانو یو جماعتو قد خلت په تحقیق سره چې تیر شوی دی لها د دیو د پاره ما سدي کسبت چې دیو کسب کړی دی ولکم او تاسو د پاره ما سدي کسبتم چې تاسو کسب کوئ ولا تسالون او تپوس بنکړي کېږي تاسو نه اما په بار دا سکی کانو یعملون چې کوم عملونه دیو کول وقالوا ويل بدیو کونو شیتاسو هودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدون تاسو په هدایت شئ قل وتوا پیغمبر بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې دین د ابراهیم علیه السلام د موحدین دین دی وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د ډلې د مشرکانو نه نو اظهار د خپل عقیدې کوا قولو وایت آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړل دی په الله باندې وما پاس باندې انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما انزل او هغه چې نازل کړی شوی الی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسباط و اولاد د دیوتا وما اوتی موسی و عیسی واچ ورکړی شوی موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او هغه چې ورکړی شوی پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دیونه لا نفرق بین احد منهم مونږه جداوالی نه راولو په درمیان د دیو کې په ایمان راوړلو کې احد منهم د یو تن د دیونه ونحن مونږ چې له د الله لپاره مسلمون غاړې خوستون کیو فإن آمنو کچر دیو ایمان راوړ به مثل ما آمنتم په مثل د هغې چې تاسو ایمان راوړی دی فقد اهتدوا نو یقینا دیو به په هدایت شي
وَإِن تَوَلَّوْا کچری دیو مخوړه فإنما هم یقینا دیو چری فی شقاق خامخا په بدبختی کې دي فسیکفیکا زرد چې کافي بشي کا تعالی هم د دې کافرونه الله وهو د الله تعالی السمیع اوریدونکی دی العلیم او پوه دی صبغت الله ځان رنګ کوي په دین د الله کې ومن احسن سوق دی ډیر ښایسته من الله د الله تعالی نه صبغتن پرنګ کې ونحن له عابدون مونږ دی الله د پاره عابدون عبادت کوونکیو قل وتو پیغمبراتها جوننا آیا تاسو بحث کوئ زمونږ سره فی الله په یووالي د الله کې وهو ربنا چې دا الله زمونږ رب دی و ربکم او ستاسو رب دی ولنا اعمالنا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دی ولکم او ستاسو د پاره اعمالکم ستاسو عملونه دی ونحن له مسلمون ونحن له مخلصون او مونږ دی الله طرف ته خالص بندگی کوونکیو ام تقولون تاسو ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د دوی کانوا هودا او نصارا یهودیان یا عیسایان قل وتوای پیغمبر انتم اعلم ام الله آیا تاسو ډیر خپویږئ که الله خپویږي نو وقف دی جواب معلوم دی چې الله ډیر خپویږي ومن ازلم سوق دی ډیر زیات ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې پټ کې گواهی لرا یا ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې پټ کې علم لرا عنده چې د سره من الله د طرف د الله نه وما الله بغافل نه دی الله تعالی نه خبر عما دا سنا تعملون چې تاسو کوي تلک امه په تحقیق سره دغه جماعت قد خلت چې تیر شوی دی لها د دې جماعت د پاره ما سدې کسب چې دیو کسب کړی دی ولکم استاد د پاره ما سدې کسب تم چې تاسو کسب کوی ولا تسالون او تپوس بنکړي کې تاسو نه اما په بار دا سکی کانو یعملون چې دیو کوم عملونه کول